د ضلع کورم سره تعلق لرونکي کلی شیرزی 40 ورځې په ضلع کورم کې درنه ورکړې وه، ولې اوس یې د پېښور پریس کلب مخې ته په باقاعده توګه بسترې راوړي دي او درنه یې شروع کړې ده. د دوی وینا ده چې د ضلع کورم د مقامي انتظامیې په سازش د دوی په ځمکه قبضه مافیا قبضه کړې ده او هلته یې غیر قانوني تعمیرات هم شروع کړي دي. جی موږ تقریبا 40 دن چې کمال ته 42 دن درنه جاری و، هغه هم لکه اوس هم جاری ده، هغه هلته هم. خو فردر موږ دلته درېیمه څلورم ورځ دلته موږ ناست یو. که موږ دا مطالبه د عوام نه چې څوک دې کې غدي هغې भरपूر موږ سره مرسته وکړي. که فردر موږ سره مرسته ونه کړه نو موږ به مزید چې کم دی گورنر هاوس ته زموږ له عمل غدی بیا به گورنر هاوس مخې ته کینو. دې نه علاوه بیا زموږ که بیا هم زموږ مطالبات ونه منلی شو نو موږ به اسلام آباد ته هم موو کوو. زمونږ چې کوم مخالفین دي هغه پکې ایلیګل کنسټرکشن سٹارټ کړی دی ایلیګل طریقې سره. په دې ایلیګل کنسټرکشن کې پورا انتظامیه ملوثه ده او موږ دا ډیمانډ دي چې کوم ایلیګل کنسټرکشن دی دا پلپور ډنګ کړي او کومه کرونده پکې شوې ده هغه ختمه کړي. تر دغه مسلې حل کولو پورې پولونه د مو علي شیرزي قوم هغه په هر ځای کې دي مو بایکاټ کړی دی او د پورې به مو خپل ماشومانو ته پولیو کاترې سي دا نه ورکوو. کومې درنې د مو شروع دي دا دې دپاره دي چې دا غیر ملکي خلک ته ویچات کړلی شي، د کوټې څه کومې کړي دي دا ړانګې کلی شي. دا متنازع علاقه دی، د لکاو روپیو جرب هغه دوی په 2 لکه روپۍ خرڅ کړي. دوی وایي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د پېښور نه پس په اسلام آباد کې درنه ورکوي او هم به سړکونه بندوي. د کیمرامین شیراز علي سره رشید افاق، خبر نیوز، پېښور.